أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورہ نحل پنځلسم نمبر رکوع ده. د دې رکوع ابتدایي آیتونو ترجمه او تفسیر وړاندې درس کې تاسو واورېدل. دې مخکې رکوع کې یو حکم تیر شوی و چې د جبر او د تشدد په وخت کې کو یو انسان یو مومن کلمه کفر وویلا په دې شرط سره چې دا غزړه په ایمان باندې مطمئن وو، نو په دا شانتي حالت کې د لپاره کلمه کفر ویل دا جایز دي. اوس دلته کې د دې خبرې بیان دی او حکم راغلی دی چې سورہ سيزونه الله تعالی حرام کړی دي، کوغه مردار دی، کوغه خنزیر دی. د مجبورې په حالت کې یو انسان بقدر ضرورت داغې نه اخري. د مجبورې حالت مطلب دا دی چې انسان بالکل مرګي حال وي او ته مرګ ته بالکل نږدې وي. کو چرې دې دا خوراکونه کی نو دې با د جان بزای شي. جان بد د ضایع شي په دې صورت کې، او بل څه حلال د خوراک د پاره سویم نه. نو په دا شانتي حالت کې دته شریعت اجازت ورکړي دی چې دې ته په قدر ضرورت خوړې شي، دور دې ته خوراک کولی شي، داغه حرام نه داغه مردار نه، چې د جان چې نه غبط شي. دغه مناسبت سره دلته الله تعالی یو څو سيزونه ذکر کړي دي چې کوم الله تعالی حرام کړي دي. هغه کې نه یو سیز هغه چې انما حرم علیکم المیتۃ، یو پاغي کې مردار دی. مردار هغه دې ته ویل کېږي چې یو سیز بغیر د ذبح کولو چې دین هغه مړ شي او داغه سات چې دین هغه وزي. شریعت د یو سیز د خوراک د پاره دا سورہ چې الله تعالی چوپایان حلال کړي دي زموږ استادو د پاره، نو داغه د خوراک د پاره طریقہ دا د چې هغه باول حلالول شي، اول هغه ذبح کول شي.
اوس یو ساروی دا شانت دی چې هغه بغیر د ذبح کولو، بغیر د ذبح کولو او بغیر د حلالولو چې دی نو هغه نه سا ووته، نو هغه بیا څه دی؟ هغه حرام دی، د هغې خوراک چې دی نو هغه جایز نه دی. او بغیر د ذبح کولو مختلف صورتونه کېدی شي، دام کېدی شي چې بس دغه شانتې ته سا وځي د څاروي نه، نو مردار دی. یا مثلا د یو بره ځای نه را پرېوځي غر نه یا بل څه نه او مړ شي او چاته د حلالولو موقع میلاو نشي، نو دا مردار دی. یا مثلا یو ساروی دا شانته دی چې یو درنده چې دی نو هغه چیر پاړ کو، هغه پې حمله وکړه او د هغه د هغې حملې د وجې نه هغه چې دی نو مړ شو، دام چې دی نو مردار دی. یا یو ساروی دا شانته دی چې بل ساروي په ښکرو باندې ووالو او د هغې د وجې نه چې دی نو د هغه سا ووته، دا مردار دی. یا یو ساروی دا شانته دی چې هغه له په مرۍ څوک غلی شو، په مرۍ ولا څوک غلی شو، په دغه طریقې د هغه نه سا وباسلو، نو دې سره هم دا مردار دی، د دې خوراک چې دی نو دا جایز نه دی. بهرحال مختلف صورتونه د مردار چې دی نو هغه کېدی شي، الله تعالی دا حرام کړی دی. انما حرم علیکم المیتة. او دویم چیز چې الله تعالی کوم حرام کړی دی او په دې دغه کې الله تعالی د هغې تذکره کړې ده، هغه دی ودم، وینا. دا د څاروي د رګونو وینه وي. څه ټایم چې څاروی حلالولی شي او په دغه وخت کې چې هغه نه کومه وینه وځي، نو دا ټوله مرداره وینه ده، دا ټوله چې دی نو حرامه وینه ده. دام الله تعالی چې دی نو هغه حرام کړې ده، ناپاک هم ده او حرام هم ده. دا وینه دم مسفود ته ویل کېږي، څه ټایم چې د دغه په وخت کې وځي، د څاروي په حلالولو په وخت کې چې کومه وینه وځي، نو دام الله تعالی حرام کړې ده. دریم چیز چې کوم دلته ذکر شوی دی نو هغه دی ولحم الخنزیر، د خنزیر غوښه. د خنزیر غوښه چې دی نو دام الله تعالی حرام کړې ده. دلته چونکې د خوراک خبره روانه ده، د مردار خبره پکې تیره شوه، نو هغه مناسبت سره الله تعالی دلته دا وایي چې د خنزیر غوښه حرامه ده. وګرنه په بل ځای کې الله تعالی خنزیر ته فإنه رجس ویلی دي چې دا بالکل ناپاک دی. نو دې د وجې نه علما کرام وایي چې د خنزیر غوښه هم حرامه ده او د خنزیر چې دی پورا یو جز چې دی نو هغه حرام دی، د هغې نه فایده اخیستل جایز نه دي. کو هغه د هغې سرمن ده، کو هغه د هغې ویښته دي، کو هغه د هغې دغه دي خپې دي، کوس مطلب دا دی چې یو جز د دې حرام دی، مکمل طور باندې خنزیر حرام دی. علماء کرام د هغې وجم لیکلې ده چې دا چونکې یو خودی کې حرص ډېر وي، بل په دې کې چې نو بې غیرتي ډېره وي، په خنزیر کې بې حیایي پکې ډېره وي، نو د دې د وجې نه د دې یو جز چې دی نو هغه حرام دی. ولحم الخنزیر، نو قرآن د دې تذکره کړې ده خنزیر هم چې دی نو هغه حرام دی. څلورم څیز چې دی نو هغه وما اهل لغیر الله به، هغه څیز چې په هغې باندې د غیر الله نوم واخیستلی شي هغه هم حرام دی. د هغې مختلف صورتونه کېدی شي. یو خدا دی چې
د ذبح کولو په وخت کې د غیر الله نوم پې واغستلی شي، دا هم حرام دی. د حلالولو په وخت کې به پې بسم الله وایي، د الله تعالی نوم به پې اخلي. او یو کس دی هغه څاروی حلالولو او نوم یې چې دی نو د الله وانغستو، د بل چا نوم یې واغستو، د غیر الله نوم یې واغستو. غیر الله سم کېدی شي، د الله نه ما سوا کو چا پې د بوتانو نوم واغستو، یا د بزرګانو نوم پې واغستو، یا پې د پیغمبرانو نوم یې واغستو، یا پې د فرشتو نوم یې واغستو، دا ټول حرام دی. وما اهل لغیر الله به. او دویم صورت د دې دا هم دی چې یو کس نیت ته نظر د غیر الله، دا نیت دی چې یاره دا څاروی چې ما راوستی دی دا د فلان کی بزرگ د پاره، یا د فلان کی پیغمبر په نوم باندې، یا د فلان کی فرشتي په نوم باندې، د چا نوم هم د یاد د هغې په نوم باندې چې دی نو زه دا څاروی چې دی نو هغه ما راوستی دی او د هغه په نوم باندې به دا زه حلالوم. نیت د غیر الله د پاره دی، نو کو دې حلالولو په وخت کې بسم الله پې وایي، نو چونکہ نیت د غیر الله تعظیم دی نو دې د وجې نه دام حرام دی، دام جائز دی. دریم صورت دا هم دی، دا خو څاروي دي، کو څاروو نه علاوه مثال طور باندې د خوراک یو څیز چا پوخ کو، مثلا حلوای پخه کړه یا بل خوراک چې څه قسم خوراک هم دی، خوراک یې چې دی نو هغه پوخ کو او هغې کې نیت د غیر الله وکړو، یا دیګونه پاخه کړل او نیت د غیر الله وي، مطلب دا دی چې نیت کې دا وي چې یاره دا زه د فلان کی بزرگ په نوم باندې ما پاخه کړل، دا مې د فلان کی پیغمبر په نوم باندې پاخه کړل، یا دا د فلان کی بت په نوم باندې، نو دا ټول صورتونه دام حرام دي. نو دې د وجې نه دلته الله تعالی دا خبره چې نو عام ذکر کړې ده چې وما اهل لغیر الله، او هغه څیز چې هغې باندې د غیر الله نوم واغستلی شي. نو دا څیزونه خو الله تعالی حرام کړي دي، د خنزیر غوښه شوه یا مردار شوه، لیکن ورپسې الله تعالی وایي چې فمن اضطر، کو یو کس مجبور کړی شو، لاچار شو، نو هغه ته په قدر ضرورت اغستلی شي. اوس ظاهره خبره ده چې د خوراک په وخت کې یو انسان په مجبوره کېږي، نو هغه به په دې حوالې سره مجبوره کېږي چې د هغه به خوراک ته ضرورت پرېوځي. مطلب دا د صحرا کې روان دی یا په ځنګل کې روان دی او حلال بل څیز د لپاره نشته دی، حلال څیز نشته دی د لپاره، او دی چې دی نو سوا د خنزیر د غوښې نه بل څه نشته دی، یا مردار نه علاوه بل څه چې دی نو نشته دی، او بل طرف ته د د جان خطره ده، کو چېرې دی دا ونه خوري نو دی به مړ شي. نو په داسې حالت کې قرآن پاک په دو شرایطو سره دله اجازت ورکړې چې غیر باغ ولا عاد، چې یو خو دی نافرمانی کوونکې به نه وي، ولا عاد او نه به دی چې دی نو حد نه تجاوز کوونکې وي. مطلب دا دی چې خوري نو بقدر ضرورت به خوري، دا نه ده چې پرلت ورته ووایي او خو ځان موړ کي، دومره به دی د دې نه خوراک وکړي چې د هغې د وجې نه د ده جان چې دی نو هغه بچ شي. پوه شوې که نه په خبره؟ پرلت به ورته نه وایي چې دی ورته پرلت ووایي او ښه پې ځان چې دی نو موړ کي، دا شانتې به نه کوي، بلکې دومره د دې وخوري چې د ده جان چې دی نو هغه د دې نه بچ شي، بقدر حاجت او بقدر ضرورت. نو بہرحال نو اللہ تعالیٰ فرمائی فإن اللہ غفور رحیم، نو بے شک اللہ تعالیٰ بخون کے مہربان دے. پدې لږ خوراک باندې با دا چې کم بقدر ضرورت د مردار وخوړو یا خنزیر غوښه وخوړه، نو الله تعالیٰ چې دی نو پدې باندې به دې معاف کړي. دوره اجازت الله تعالیٰ دله ورکړې دی. نو بہرحال پدې آیتونو کې الله پدې آیت کې الله جل شانه هم د دې خبرې تذکرہ کړې ده. الله تعالیٰ فرمایي
انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ تعالیٰ حرام کری دی، انما حرم بے شک اللہ تعالیٰ حرام کری دی علیکم پتا سبانے، المیتۃ مردار، والدم او ونا، ولحم الخنزیر او د خنزیر غوښه، وما اهل لغیر اللہ بی، وما او اغا اهل چنو پیغستل شوی لغیر اللہ بی دا غیر اللہ، دا اللہ نما سوا دا بل چانو پیغستل شوی نغم حرام دی. فمن اضطرر پس سوک چی مجبور شو، غیر باغن چی نافرمانی کون کے نوی، ولا عادن او نہ حد تجاوز کون کے وی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ بخون کے مہربان دے. اللہ تعالیٰ دے عمل کو